زمونږ چې په کم سیمه کې پاتې کیږو دلته د انټرنیټ چې کوم فیسیلیټیز دي هغه اویلیبل نه دي. د انلاین کلاسز مخالفت کوو. مونږ به روډونه بندو، چوکونه بندو. څنګه چې په بازار کې تاسو په یو دکان کې نو 30-35 ښځې به ولاړي په مانجرې په دکان کې به هلته کې کارونه نشته، خو چې په کلاس کې 20 سټوډنټان کې سبق وایي هلته کې کارونه دی. شروع کوم په نامه دغه بادشاه چې د ټولو بادشاهانو بادشاه دی، پناه غواړم د شیطان رټلې شوي نه. د ټولو ناول خو د سوات نیوز د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې دلته راغلل، موږ خپل قیمتي وخت راکو. زما نوم طارق باغي دی او د پښتون سټوډنټ فدرېشن ضلع سوات ستر سکرټر یم. نننۍ چې زمونږ کومه غونډه وه هغه د انلاین کلاسونو په حوالې سره وه. نو پښتون سټوډنټ فدرېشن دغه انلاین کلاسونه چې کوم دي دغه کنډیم کوي، دغه مسترد کوي. ځکه یې مسترد کوي چې دلته زمونږ چې په کم سیمه کې پاتې کیږو دلته د انټرنیټ چې کوم فیسیلیټیز دي هغه اویلیبل نه دي. زیاتره خلک چې کوم دي هغه غریبانان دي، د هغو سره هینډراید موبایل، لیپټاپس وغیره موبایل پیکج چې کوم دي هغه نشي افورډ کولی. نو حکومت له پکار دی چې د ټولو نه اول دغه فیسیلیټیز چې کوم دي دغه پرووایډ کړي سټوډنټس ته. د هغې نه بعد که بیا انلاین کلاسز اخلي نو مونږ بیا د انلاین کلاسز حمایت کوو. بصورت دیگر که حکومت فیسیلیټیز نه پرووایډ کوي نو پښتون سټوډنټ فدرېشن انلاین کلاسونه چې کوم دي هغه کنډیم کوي او هغه مسترد کوي. زما نوم شاه باغي دی، د پښتون سټوډنټ فدرېشن ډسټرکټ سوات صدر یم. نننۍ غونډه چې وه زموږ د پښتون سټوډنټ فدرېشن د انلاین کلاسز په حوالې سره وه. څنګه چې سکرټري صاحب خبره وکړه، مونږ چې په کومه سیمه کې اوسېږو هلته کې بالکل د انټرنیټ او د نیټورک څه حالات دي هغه ټول خلک د هغې نه واقف دي. د هغې سره سره کم موبایل، لیپټاپ وغیره یا بل څه انټرنیټ شته هم، خو غریب خلک دی د دې سیمې هغوی دغه ضروریات چې دي هغه ځان ته نشي پوره کولی. په دغې وجې موږ د انلاین کلاسز مخالفت کوو. د هغې سره سره د حکومت نه دا مطالبه کوو که چېرې تاسو خامخا انلاین کلاسونه غواړئ وایي چې انلاین کلاسونه وشي، نو پکار ده چې دې سټوډنټ له د انلاین کلاسز دپاره کوم ریکوایرمنټ دي پکار ده چې هغه ریکوایرمنټ دوی ته پوره شي. د دې سره سره د حکومتي وقت نه زموږ دا پرزور مطالبه ده چې کم د کرونا په دې حالات کې دا کم معاشي بربادي راغلي هغه هم د ټول ملک راغلي. زموږ په سیمه کې چې څونه خلک عوام اوسېږي د هغه هم معاشي حالات چې دي هغه خراب دي. د فیسونو په حواله زموږ دا مطالبه ده فیسونو کې دي 50% کمی وکړی شي او لیټ فیس چې دی هغه دی بالکل ختم کړي. زه په خواجه خان د پښتون نصیب جانزیب کالج صدر. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کرونا وبا راغله زموږ په دې ملک باندې دې کې دا فیصلې شوي د انلاین کلاسونو د هغې خلاف موږ نن یو میټینګ وکړو. هغې کرونا وایرس زموږ دغه نقصانات دي چې تاسو کېدای شي ډېر خلک د بیکورډ ایریا دي. زموږ صدر صاحب سکرټري صاحب خبره وکړه چې هلته کې هغه غریبانان ځانه لکه د نیټ سهولیت نشته، لکه نور ډیټا کار نه کوي او زیات پکې داسې غریب خلک د غربت ته کارونه نشته. تاسو لاکډاون دی هر څه بند دي، کارونه مالونه نشته. نو چې په 200 روپۍ نن سبا ایم بي دی، یو سړی 200 روپۍ ایم بي کې ځانه په 200 روپۍ کور ته ټماټر ول نه وړي. هر سړی جاړه جاړي. نو زموږ د حکومت چارواکو نه دا مطالبه ده چې که تاسو انلاین کلاسونه کوئ هم نو د دې انلاین کلاسونو چې کوم فیسیلیټیز دي، لیپټاپ شو، موبایل شو، صحیح هغه دې کسانو ته ورکړئ چې هغه ورکړئ، نیټ ولا ورکړئ. نو بس موږ ته هېڅ اعتراض نشته. موږ به انلاین خو چونکې دا نشته دا نه ورکوئ او انلاین کلاسونه نو د دې نه موږ خلاف یو. که تاسو دا کوئ نو په دې فیصلې کې زموږ په فیصلو باندې عمل نه شوي نو موږ به روډونو ته راوځو، موږ به روډونه بندو، چوکونه بندو. څنګه چې په بازار کې تاسو په یو دکان کې نو 30-35 ښځې به ولاړي په مانجرې په دکان کې به هلته کې کارونه نشته، خو چې په کلاس کې 20 سټوډنټان کې سبق وایي هلته کې کارونه دی. په چینه کې چې په دې روزو کې تاسو لیدلي دي پولیسو به له منډې ورکولې، هلته کارونه نه و، دلته به کلاس کې کارونه دی. نو که په دې زموږ په دې خبرو مطالبه باندې عمل ونه کړي موږ به روډ ته راوځو چې په روډ کې زموږ کم سټوډنټ ته کارونه ورکړي د دې ذمهوار به حکومت وي. زه اختر حسین ابدالي د ګورنمنټ افضل خان لالا پوسټ ګریجویټ کالج منټي د پښتون نصیب صدر. یاره ټیک ته موږ انلاین کلاسز اخلو، حکومت ته موږ له فیسیلیټیز خورا کی کنه نیټ زموږ سره نشته، زموږ سره بیا د ایم بي روپۍ نشته، خلک کاروبارونه ټول بند دي. زه په خپله به دا خبر وکړم چې داسې پروفیسران پکې هم موږ لیدلي دي چې هغو انډرایډ موبایل نه پېژني، وټساپ نه پېژني. نو هغو به دا نوټ څنګه کمپوز کوي، سټوډنټ ته به څنګه لیږي، هغه به انلاین اټینډنس څنګه اخلي. نو بالکل حکومت چې کومه فیصله کوي لکه ډاکټر یونین متعلق کوي نو ډاکټر یونین په اعتماد کې اخلي، که ټریډ یونین کوي نو هغوی په اعتماد کې اخلي. څومره یونین چې دي هغه اخلي، خو بغیر د سټوډنټ نه چې صرف او صرف د سټوډنټ د مستقبل فیصله کېږي نو هغه حکومت په خپله مرضۍ کوي، یو سړی پکې په اعتماد کې نه اخلي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا کم فیصلې دو کوي په دې باندې نظري ثاني وکړي او که فرض که زموږ د مطالبات ونه منل شول نو موږ به بیا بازارونو ته راوځو. زه د ډاکټر خان شهید ډیګري کالج صدر بلال خټک یم، تاسو ته مخاطب یم. تاسو د ټیم والا ډېره شکریا ادا کوم. نن موږ په دې دومره وبا کې راغلي یو د دې
مین پوینټ دا دی زمونږ چې یاره آنلاین کلاسز موږ مخالفت کوو ولې چې دا زمونږ د سټوډنټ سره د دې فیوچر سره دا زمونږ سره ډېر زیات دا زیاتیات ورته زه وایم دا زیاتیات دي که آیا دې په موږ باندې تعلیم سود وي دې دغه کولی نو بازارونه کولاو دي چې کالجونه دې هم کولاو کړي یو دا فیسونه لکه دا خو موږ ټول میډل کلاس یو موږ دومره چې دی نو نارمل یو دې په قلاګي کې سیګنل کار کوي یا چې نه چا سره به ډیوایس یا به چا ته سیګنل وای فای بنئ یا د موږ چې دی لکه مطلب دا دی فاینانشلی موږ ټول خراب یو زما مطلب دا چې یاره د حکومت ته موږ دا اپیل کوو که زموږ د خبره ونه منلی شوه دې سړکونو ته راوځو هر یو جن زه په خپله باندې به د کابل کالج چې دی نو صدر یم زه به چې دی د کابل چوک بندوم د مټې کالج صدر به چې دی هغه به د مټې چوک بندوي موږ ټول به راوځو جنجیب کالج صدر را سره ناست دی به دا بندوي چې دا روډونه موږ بند کوو موږ به ښه شرایکونه کوو که له دې نه هم ونه شوه د سوشل میډیا نه بیا دې داسې وکړي چې آنلاین کلاسز زموږ نه علي چې یاره دې موږ له انټرنل مارکس هم پوره راکړي او موږ د ایګزام په داسې طریقه زموږ نه ولي چې یاره د بهر نه پکې سره نه ولي او دا زما ذاتي مسله نه ده دا مسله چې ده د ټول سټوډنټس ده او موږ د دې لپاره راوتي یو چې یاره دا خبره ومنله شي ډېره مهرباني ډېره مننه